الحمدلله مو په دې ځنونه میړني نه بولو چې زه چا ناموس بستری وکوم، زه چا ناموس بېزتي وکوم، هغې خبرې نه به زه فخر کوم. تورای به همیشه پر په خپل غیرت فخر کوي. ای چا په توهین، ای چا په ناموس فخر نه کوم. عاجز یم ته نه، بالکل عاجز یم دې خبرې نه. دا ټول قوم دې خبرې نه عاجز دی. ویلې ته ناموس دی. دغه لیارې کې ښځې معاف نه شوې، دغو لیارو کې وړه ماشومان معاف نه شو. که زه ویم تېر شوي کنویه کې فرض کا بے حیثیت انسان یوه شپېږو میاشتو بچي څه قصور وي څه به چوک مړ کوي. ای ظلما یو حد وي، یا تا چوک قاتل کړو بیا راشې ته ښځو نه سامان واخلې، او که هغې چې ته لاس کې سوني ګوتې وي بیا اوسې ګوته کاټ کې. تاسو به خبرې اورېدلې وي، بېشکه بګن مو لیدلی دی، بازار بیا لیدلی وي، تکلیف یا درته بیان کړی وي، مو ته نه تکلیف رسېدلی دی. خو ما ته ښه خپلو زنانو هغه پرې ګوتو نه ډېر زیات رسېدلی دی. که څه دغه قوم ته هغه وړو ماشومانو هغو جنازو نه ډېر زیات تکلیف ورسېدو. مو د داسې یایو څو پورې به دا جنازې یا مو اوچتوو یا به دا اوچتوي. که غواړي کورمې کې کاغذات مال شته، ایدی حق معلوم دی، ایما حق معلوم دی. کاغذات مال کورمه الحمدلله ریونیو ریکارډ لري. 1943-44 سیټلمنټ دلته شوی دی. ټولې قبایلي سیمې کې کورمه واحد یوه ایجنسي وه چې هغې کې کاغذات مال مشرانو شته دی. ایمو قومی موقف دا دی، بے حیثیت قوم اټول تورای او بنګاخ بشمول څوره دلته اته قوم آباد یو. مو امن دپاره تاسو سره انشاءالله هرې خبرې کې شانه به شانه ویلوړي. انشاءالله امن دپاره به کورمې کې هر یو ممکن کوشش کوو، هر یو ممکن قدم بخلو و هر یو رکاوټ مخته به ودرېږو. دینې تاسو تسلي وسوئ. خو که تاسو غواړئ څه کورمې کې همیشه پاره یو درپا یو مستقل امن راشي، نیمو قومي خبره دا ده. تاسو ټول پښتانه یو، تاسو پښتنو مخکې زه هغه خبره کې ګدم. ما سره د اهل سنت چمکنای قوم راغلی دی، بلشخیلو کې مانه لږه نه یو 2000 ایکړه ځمکه یې قبضه کړې دی او جبرن ونې آباد دی. کاغذات مال کې دی. مفتی صاحب گزارش به وکړم تا ته دې ثبوت وښیي. جرګاو سره نه کوم، جنګاو سره نه کوم، تا ته دې ثبوت وښیي. تا پښتنو جرګې ته دې کېږدوي کاغذ کا ایوای انچای ورکې کاغذات مال کې ثابته کا. ما ته بلشخیلو نه وخار کړي نه جواب راواستوه چې تا ورکې حق نشته، هغه سره یې ثبوت شته دی. ما ته د منګال قوم په ګېدو کې ټیک دی مخصوصه ځمکه دی، انتقال لري، هغه نه انکار نه یم. د پیواړ کوتل هغه وخت اګریمنټ کوهاټ کې کمشنر نه و، بلحساب پېښور کې به کېناستو. د افغانستان حکومت سره کوم اګریمنټ کړی دی پیواړ کوتل د پاکستان او افغانستان حکومتو منځه کوم دستاویز دی هغه یې د توري په نامې دی، د پیواړ قوم مشرانو په نامې دی. مو نن خلکو غرونه نیولي دي، نن مونه خلکو قبضې کړي دي. مقبل قوم څه بنیادي افغان نیشنل دی، راغلی دی، وطن یې نیولی دی، سوره ورکې آباد دی، سوره ورکې خوشحال دی، هغه مرضي دی. نن مو خپل غره ته هغه نه پرېږدي، نن زه خپل غره ته نشم تلای. دا امن به څنګه رچي؟ ته به مانې قبضې نه قبضه کوې، ته به تجاوز نه تجاوز کوې. بیا یې الحمدلله د قوم همیشه پاره کورمې امن دپاره کله داسې تاسو غونته پښتانه راغلي دي، حکومت راغلی دی، یوه خبره شوي دی، مو یو قدم همیشه پاره یخی دی، همیشه پاره مو یخی دی. خو دینه بعد داسې یایو تاسو ته دا خبره مخته کېږدو 12 اکتوبر واقع نه به تاسو ته چا ویلي وي
څه د اهل سنت دی مقبل قوم کنوی ټارګټ شوه ما نه یې واورئ ما خپل قوم خلک غره ته لاړل خپل غره کې زه ټارګټ شوم ټیک دی پیغام ښه نه راغلو خلک اشتعال وشو حادثاتي طور باندې واقعه داسې رونما شوه چې هغه باندې مو لکه د نن څوره قوم دلته ناست دی دوی په 2 ګونه زیات قوم کېنستو موږ په قوم مزاحمت وکړو مو حکومت ته لاړو مو اهل سنت ته وویله مو ګران جرګې ته لاړو څه دا یوه واقعه بدقسمتۍ سره موسه شوي دی الان کې همیشه پاره زه تاریخ خیاشم وقوعی خیاشم اف آی آر بیا وخیام چې ما خلاف څوره واقع و څوره ټارګټ کلینګ شوی دی ایوا واقعه مو سره دلته وشوه هغه یا قوم نه وکړه څه قوم کېنستو څه مو به خلک مړ کوو مو به خلک کوزوو حادثاتي طور باندې واقعه وشوه ټول قوم یې مزاحمت وکړو مو جرګې دپاره کېنستو بهتره دا وه څه مقبل ما سره پاس کورمې کې آباد دی هغه متعلقه قوم نه خپله بدله اخیستې وای اگر چې مغو ورځو کې 15 اټیکونه هغوی وکړو 15 کسان هغوی مړه و زخمیان نه کړل بیا دا حق دوی ته نه و حاصل څه دوی دغه خبره وچات و بګن ته یوله وتیزای قوم یې ځان سره ودرولو طالب یې ځان سره ودرولو 53 جنازې ما وچات نه وچاتې کړي دي 53 جنازې څنګه کې شپې غته زنانه وي هغه کې وړو بچي وو او کې وړې بچي وي مو داسې یایو څه دا سوچ دا لري څه زه به دا توره محصور کوم 55-53 دن نه ایمال یا ربان دی او که تاسو جرګې نه زه لږه ګیله وکړم څه بحیثیت امن جرګه بحیثیت د پښتون مشر قبایلي سیمې نه تعلق لروئ حق خدا اوس تا په د مین روډ رغلی وی پراشنار ته چا تاسو ته اجازت نه درکو ایمایا ضروریاتی ایمایا تعلیم ده ایما زراعت ده ایما سکول ده ما ته میډیسن ضرورت ده الحمدلله دا قوم ته خدای ډیر څه ورکړي دي یو تهذیب لرو یو تاریخ لرو که څوک مو ته دا سوچ وکړي ذهن د هغوی خام خیالي دی چې دا تورای مو بند کړی دی که پس کې دا به لوږې نه مړ شي که دا سوچ خلکو غلط ہے ایما گزارش دا دی چې دغ بګن ظلم ځانې په خپله وکړو مو ته ویلي دي چې تل یارې کې ما ودرېږه تاسو یې توري څه خبره نشته چا څه مسله دی زه به هغه سره کښېنم هغه د ما سره کښېني ما سره د خپل معاملات ټیکي ورسره ټیک به کوم ته ورکې خیر وغواړه یا تا سره امن معاهده دی بنګښ قوم سره وتیزای قوم سره د کوز قوم ای توري قوم بهتره دا دی چې ته ورکې خیر وغواړې حق یې نه لرلو څه دي ما سره لیست دی تاسو که وغواړئ ډیټیل یې وغواړئ الحمدلله دومره غفیل نه یو څه کنوی کې څوک و چا سره تعلق و سرپرستی چا وکړه نمایا ته معلومه دی پلار یا ته معلوم دی کاظم ګروپ ته چوک لاړو څوره طالبان یې راوستو څوره ظلم یې وکړو تاسو نه زه پوښتنه کوم چې دا قوم چې دا تاسو یې کس چې ما مخ ته ناست دی وویلاړ دي الحمدلله دا لقاو ابدي څه دی دا به څوک پې سره کي بیا تاسو پښتنو ته پښتنو حیثیت سره قادر نظیر سره قسم دا ټول قوم به ورته انشاءالله کسي تاسو رتلل خدای د وکړي چې مو قوم دپاره او کور پاره خدای دا مبارک وګرځوه کني ما خپلې جنازې په ویر نه دي ما خپل اوړه بچي په ویر نه دي چا ظلم کړی دی لیست یې جیب کې ګرځوم هغه یې ما نن اندېښمان دی او سبا ما دی او هغه مو پرېخلونیا نه دی